وی موږ صاحب نه خورو صابن او موږ صاحب نه خورو او دې څه خبر دی چې به موږ له پټه بسم الله الرحمن الرحیم کتونکو علاقه د جده سواد کې د چارباغ په چارباغ کې وته وای سالوګان هلته راغلی یو مور ابل ډیر په تکلیف کې واو او ډیره دردېدلې وه چې دغه یو بچی په نشه باندې ککړ دی او دغه بچی لاړ خوارزار شو نن د مور کره د خوراک دونه څه نه و چې خپل نسول یې څه ورکړی وی هغومره نن د سبو د وجې د لوږې د وجې خپل دنیا کره تللی دي هغو کره راغلي وو زموږ یو ورور بای چې کوم دی هغه موږ له څه پیسې رالیږلي دي او دوی له ورکو زموږ سره اوسئ ابۍ صاحب وبخ کړي دا ستا نوسي خوري که نه خوري ابۍ خوري که نه ولې نه خوري وای ابۍ دا موږ نه خورو چې صحابه نه خورو نه واړه واړه وي لوی لوی نه وي صحابه نه خورو نه پړه دې څه تېرېږي چې سبو ته چې ګورې نه یې سم نشم کولی مجبور یم الله به خیر کي تا ته راغلي صحیح ده الله به خیر کي ښه صحابه دي چې د مور کره نن غوښه پخ شوی وی نو د ده نصیب ولې نن د کوره تله په غریبۍ جي سمې لبې پې وکړې دا تاسو وګورئ بچي وي شوپړ غواړي غوښه غواړي ښه خوراک غواړي هغه ماشومان دي هغه په دې خبرو نه پوهېږي چې د دوی په جیب کې هغه وسایل نشته هغه پیسې نن نشته چې خپل بچو له پې خپل نسو له پې ابۍ غوښه والي خو زموږ د پروګرام مقصد دا دی چې منشیات چې څو خرڅوي نن دا د موجب بچی خوار شو بلها آزار ورپسې شوی دی نن چې کومې دی خورکۍ او د مور ابلو چې کوم جړلي وو نو په دې وجه جړلي وو چې موجب نن هم په بستره کې پروت دی اوس په تاسو دا پروګرام مونږ کوو زموږ سره به دا پروګرام وګورئ ستاسو به موجب ښکاره شي کتونکو دا هغه نجیب دی جي د ده علاج دا کټ نه دی دا کمره نه ده د ده علاج اسپتال دی اسپتال کې کېږي علاج په پیسو د مور پلار سره هغه وسایل نشته نجیب لاړ په نشه باندې ککړ شو نن د ده بچي خوار شو ولې خوار شو چې دا نشه نه کولی د کرسټ نسکلی آیسي نسکلی پوډر یې نسکلی نن به د ده حال نه و د ده چې کومه تورسرې د ده په نوم باندې ناسته ده هغه نن په دې کور کې هم نشته ولې نشته چې په کور کې خرچه ده وه نن روټۍ نه و ترکاري نه وه هغه هم تلې ده خپل د مور کره خپله بچي بولي دي موږ ورته سوال جواب وکړو دا بچي راوله موږ راغلي وو تاسو له چا پیسې رالیږلي دي یو الله والا سړی دی په کراچۍ کې دی نوم یې نه اخلم نه راله نوم راځي هغه انشاءالله د مور له ورکو نجیبه څنګه یاره څه تکلیف ته باندې تېرېږي یاره ډېرو وجود دې خوږېږي گزارې خوب دې کېږي هسې په څه باندې ډېر زیات خپه یې وایه خبرې وایه دا پروګرام ټوله دنیا ګوري وایه نه یې خپه کار ته یې جړې لګي نه شي کولی وجود دې بېکاره دی الله دې خیره ښه که ښه مهرباني کتونکو دا مجیب چې کوم دی جي مکمل طور اور چې کوم کرسټ استعمال کړي د هغې د وجې د ذهني دماغ چې کوم دی خراب شوي دي او بل په نشه باندې ککړ دی دی نه د ځان نه خبر دی نه د جهان نه خبر دی کتونکو دا پروګرام موږ تقریبا یو 15 ورځې مخکې د جمعې په ورځ کړی و نن د شروع ورځ ده مازدیګری ټایم دی راغلي و د مور هغه فریاد هغه درد یو ملګري په کراچۍ کې وکړو نو زما سره رابطه وکړه وسیم بھائی او نوم یې نه اخلم او بس داسې یو انسان دی چې الله والا سړی دی هغه د خپل د طرفه څه امداد کړی دی د دو سره خبرې کوو چې نننۍ دا ورځ دو باندې څنګه سخته په تکلیف تېره شوه دا نسیم به کور کې نه و په کور کې داسې یو خرچه نه وه یو 15,000 روپیه بس ما ورکړي هغه سره لا پرتي نن یې کم دی د کور کرایه هم پوره شوې ده نو زه چې رالم د دروازې له ما وروټاکو ما ابۍ هغه ماشومان چې شو ستا انګورکۍ څه شوه
ای بچي وستانه سفر د خو په کور کې نن څه نه و ا دې وړو دا صابه نه خوړل وای نن مې د مور کره لیږلي دي نو زه تاسو ته دا یو سوال کوم مهرباني وکړئ څوک چې دا هیرون خرڅوي چرس خرڅوي آیس خرڅوي کلیسټار خرڅوي مهرباني وکړئ تاسو لري الله پاک ښه کار درکړي ولې چې نن د دې مور دا اوښې دا جړاګانې تکلیف چې کم دی د دنیا ازار دی هغه تاسو پسې شوی دی نو مهرباني وکړئ د دې چل نقلات شي په دې باندې دنیا پروګرامونه موږ وکړل زموږ د پروګرام مقصد دا دی چې مهرباني وکړئ د دې کار نه دپاره د خدای قرار شي امور سلام علیکم سلام امور څنګه یې او جو خی گزاره دا ټیم دې تیریږي نه ان مسیح خو دې په کور کې نه و دا ځکه نه و که نه چې ما صابه پخ کړی و دوی موږ صابه نه خورو صابه نه او موږ صابه نه خورو او دې څه خبره ده چې هغوی موږ له پټی وکړو ما وایي بچو د پټو اوس مې نه کېږي پورې لاړ شئ هغو کره به چېرته سنګولی وي اوبه خورئ ورسره دلته زه لوښی د خلکو کره ګرځوم خو خلک نه ورکوي دا واړه دي ما ته ګوري اب جاړي زه ډېرې د مجبورۍ د لاسه خپل نصیبه لېږل ما وایي دوی به هلته کې دا ورځ تېره کړي خو شپه وکوله شپه وکړي که دوه کوئ دوه وکړئ خو ما داسې مهرباني وکړه چې لکه زموږ حالت خراب دي موږ کار څنګه ناست خو لکه تاسو خپله به هر څنګه وخورو خو دو ته نه شي خپله دوی ته نشم کته دا واړه دي ما ته ګوري او جاړي لکه حالات داسې دي چې دا 2 ورځې زموږ دا صحابه موږ دغه وکړه وخوړو خو لکه دوی نن نه خوړل دا 15 روپیو سره پورې سنبالې خلي دي ما پرتې دي هغې دي زما سره پرتې دي هغه دې کرایله مې کرایله ښه دي ما وایي چې 1500 سره نورې کم چې بیا کرایه ورکړم 1500 روپۍ د کور 1500 روپۍ د کور کرایه ده 1200 روپۍ راپسې بل راغلی و نو هغه مې هم ستا نه څه پرده ده زوی مې کار کړی ما یې ښه نه دا ورکړه او ما وایي دا حکومت شاید په دې کې ټوغې نه کېږي هسې یو موجب چې په دې کور کې پروت دی اوس په دې کوټه کې دغه دی پروت دی که نه هغه خور خو هم زموږ نشته بندار کې خو تله د مور کره بچي مونږ راوسته نو دله څونه وشو دی په دې نشه به دې کریسټارو باندې رالګېدل لکه دغه چرس پیسکل که نه ما ورته د دې چرسو نه قلار شه ما تاله واده وکړو اوس خپل بچوړو له څه پیدا کوه دغه چرس چې چېرته بیا مې خدای دې دا نه شیان خلک تباه و برباد کړي چې څوک دا شیزونه خرڅوي که نه الله دې نغری خور کړي خدای دې خپل اولاد دغه شانتې خاورې ډې کړي لکه زما دا چې دي لکه ستا خو یې بچي خوار کړ نو بچي خوار کړو خو د هغو هغه دې خدای خوار کړي چې زما په دې نوسو ماسومانان دا لږې تندې تېرېږي زما یو زوی دی هغه کار کوي هغې زمونږ هېڅ هم نه کړي نه هغه هم کله روغ وکړي چې نه جوړی بیا نه شي کولی موږ له د لاس ته راچولو هېڅ څوک نشته که د چا سره پیسه ډېره ده خو زمونږ سره د 500 روپو مدد زمونږ سره څوک نه کوي ته څنګه یو تاسو نوم دی لکه پاپا نه جوړه دی کتونکو دا نه موجب بچي دي چې خدانیا په دو باندې ډېره مینه دا اوس نو د نیکه کره تللي نن 2 صابه نه خوړل هغه په تیله خو تاسو په دې پروګرام کې ښکاري 12 صابو نه انکار کړی و تاسو به انشاءالله سبا غوښه راوړو ښه پیسې مې راوړلي دله صحیح ده ته ګاډي راغلو بیا به یې پیسې راکړه هغه ځای کې دونه چرګوړي راغلي چې موږ ځان راوړو چې موږ دې حلال کړو ما زوی هغه هسې نه ورکوي پیسې غواړي وبشي ښه ته څنګه یو تاسو نوم دی عائشة څه عائشة ابونه جوړه دی ها وایه زما پلار ناجوړه دی عائشہ سبا وایس بیا دوی ته ما ته ګوره بیا شوړه عائشہ خبرې کوه که نه پیسار دله والا ما څه دله والا ما جامې دله والا ما ها څه دله والا چرګ لاړم چرګ تاسو خو وخت ته ما ته ووایه تاسو وخت ما ته ووایه ته ها کتونکو د پروګرام مقصد زمونږ دی چې په دې تکلیف او په درد کې د دوی سره ودرېږئ ولې چې دا یو ډېر مستحق کور دی د مور دا اوښې او د جړاګانې هټ کې دا تکلیف تاسو وکړو بلها هزار دی جي څوک چې منشیات خرڅوي بلها هزار ورپسې شوی دی چېرته به په خپله د ښې خاوندان نه شي ولې چې د موجب بچي خوار شو هغه لاړو سړک ته کېناستو زمونږ د پروګرام مقصد دا دی چې د داسې خلکو سره په داسې درد کې او تکلیف کې او په سخته کې ورسره ودرېږئ کتونکو زمونږ له چې الله پاک دا کله هم دا مایک په لاس کې راکړو ما د الله نه دا خواهش کړی دی
چې زما دا مایک او کیمرا دوپړو باجو له لاړه نشي دا داسې د خیر کار له لاړه شي زمونږ د کیمرې او د مایک یو ډېر غټ برکت دی موږ چې کم کار هم کوو هغه له زړه نه کوو د خلوص نه کوو او کله هم موږ داسې یو پروګرام کړی دی هغه چې چېرته هم چا کتلی دی بلها ټلیفون ته موږ ته راشي چې یاره دونه امداد د خلکو سره وشو خو نن یو ورور موږ له پیسې رالیږلي دي د کراچۍ نه نو مې نالم خو بس الله والا کس دی هغه خپل د مور له ورکومه د پیسو ورکولو مقصد زموږ دا دی د کیمرې په سترګه هغو ته هم پته ولګي مطلب چې ما هغه وسیم بایل هغه پیسې لیږلې وي هغه د مور ته ورسېدې مورو یو لوټ شمار کا د کیمرې په سترګه تا ته ما ځکه دا پیسې شمار کړې دا 100,000 روپۍ دي 100,000 دا یو ملګري رالیږلي دي بس الله والا سړی د شمارې کا په خپله 2 3 4 5 شپږ 8 ته ما لاسونه خپلې کار نه کوي 9 10 11 12 14 15 دا چې موږ له چا رالیږلي او زما دې ورور زما سره مدد کړی دی اخیره دنیا دې خدای ښایسته کړي او خدای پاک دې ول د دې په ځای ډېرې ورکړي خزانې دې وله خدای ورکړي چې زه کولی نه شي او زما دې ورور له دې خدای بچوړو دې خدای نیک عمله کړي او خدای دې وله دونه شته ورکړي که نه چې په لارې ځي او خلکو ته دې سینولي امین امین امور دا بس یو روډ دی رالیږلي کراچۍ نه سهار راولېږلي نن ما تاسو ته راورسلې ښه او دعاګانو کې هغو یاد دوا به ورته ټول تا ته به هم کوم هغو ته به هم کوم چې څه مې د وسه کېږي به دوا کوم الله دې شته کا دا پروګرام ستا هغه تکلیف هغه ستا د ژړاګانې هغه ولیدې چې ته دونه په تکلیف کې په ما دا سختې تېرېږي زما حالات ټول مسلمانان ووینئ دغه دی الله پاک دې هغه چا له ډېرې ورکړي او زما دا ورور دې خدای په دنیا کې مو غواړی په آخرت کې مو خدای وغواړئ او چې چا موږ سره امداد وکړو هغه له دې خدای د دې په ځای خزانې ورکړي امین امین بس دعاګانې ورته وکړه ښه نړۍ ښه تبه ده ستا تبه ده دا ولې یاره ها بس دله په علاج وکړې ښه دله به انشاءالله سبا ښکلی چک راوړې ښه ټیک شو موږ لاړو